علیکم نئی ویډیو سره تاسو خپل کلی وایو امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشاله وئ ژوند په مزو کې به وئ نوخار کې ډېره افسوسناکه واقعه رامخې ته شوه دوستانو ظالم پواد خاوند راپاڅېدو خپله ښځه ریشمه یې ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړه پواد خپله ښځه ریشمه په کومه طریقه باندې قتل کړه ریشمه څه کارونه کول پواد د خپلې ښځې ریشمه قتل ته ولې مجبوره شو ټول معلومات درسره په دې ویډیو کې شریکوم دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ تر انشاء اوس خامخا وبخئ چې زموږ هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي ډېر زیات ظلمونه شروع دي دوستانو ځای په ځای ظلمونه دي ځای په ځای کټونه دي موږ ټول د الله تعالی د دغه ظلمونو دغه کټونو نه وساتي دوستانو یو ډېره افسوسناکه واقعه په نوخار کې رامخې ته شوې ده یو ظالم خاوند د خپلې ښځې قتل کړی دی خپله ښځه یې ډېره زیاته په بد مرګ باندې قتل کړې ده ولې قتل کړې ده ښځې داسې کوم کارونه کول چې خاوند د خپلې ښځې قتل ته مجبوره شو دوستانو ښځې به یې ګانې ویلې دوستانو خاوند په ښځې باندې شک راغلی و چې ښځه مې نور خلکو سره غلط کارونه کوي زنا کوي دغه نور خلکو سره غلط کارونه زنا په وجه باندې دغه ظالم خاوند خپله ښځه ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړه خپله ښځه یې د شک په بنیاد باندې قتل کړې ده دوستانو پولیسو ته پکار دي چې دغه ظالم پواد خاوند ته ښه بدترینه سزا میلاو شي ځکه چې دغه ظالم پواد خاوند د خپلې ښځې تفتیش نه دی کړی د خپلې ښځې باره کې چا ته پوښتنه نه دي کړي په خپله ښځه یې شک راغلی دی او د شک په بنیاد باندې خپله ښځه ډېره زیاته په بېدردۍ سره قتل کړې ده هېڅکله چې ستاسو ترمنځ درته شک شوبه راشي ستاسو رشته نوره مخکې نه شي تللی دوستانو خو همدغه ورځې همدغه رنګې پواد ډېر زیات ظلم کړی دی پولیسو ته پکار دی چې پواد ته ډېره زیاته سخته سزا ورکړي دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ تر انشاء الله خامخا وخت زموږ هر یوه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي والسلام